محترم څوک چې دا وظیفه کوي نو الله پاک د انسان د خپل کور خاوند کړی دی. څوک چې دا وظیفه کوي نو الله پاک د مال او دولت خاوند کړی دی. که تاسو غواړئ چې یاره الله پاک زموږ له خپل کور راکړي نو همدا وظیفه شروع کړئ. انشاءالله العزیز د وظیفې زور دومره دی چې الله پاک به تعالی خپل کور او بیل کور محترمو دا به درکړي. مولانا صاحب خبر کولی و چې ما دا وظیفه شروع کړل، الله پاک ما له خپل کور راکړو. کم مصري و د هغه هم کور نه و. مصري هم ماته وایي چې ما ته یو څه کلمات وښیه چې زه دا کلمات وایم چې الله پاک ما له کور راکړي. وایي دغه مصري دغه کلمات ویل هغه له هم الله پاک کور ورکړی. دومره پاورفل وظیفه ده. تاسو دا کمنټ وګورئ، دا ملګری وایي چې ما دا وظیفه کړې وه الله پاک راله کور راکړو. دا بل کمنټ وګورئ، دا ملګری مو وایي چې یاره زما کور نو پیسې هم راسه نه وي، خو بیا هم الله پاک د دې قرآن د آیت طاقت بیانوي چې الله پاک راله خپل کور راکړو، د خپل کور د مالک کړم. نو که تاسو محترمو داسې یئ چې ستاسو خپل کور نه وي یا کور شته خو وړوکی دی، هغې له ځمکې اخیستل، پیسې را پیدا کول، دغه رنګه څومره حساب کتاب دی. انشاءالله العزیز الله پاک خزانې محترمو ډېرې زیاتې غټې دي. الله خزانې ډېر زیات غټې دي، زما او ستا ذهن نه ډېر زیات بره دي. که موږ دا وظیفه شروع کړه الله پاک به ما او ته د خپل کور خاوند کړي. کوشش وکړئ ویډیو مخکې ځکه شیر کړئ چې دا سرونه وي، دا خویندې وي د هغوی خپل کور نه وي او دا وظیفه وکړله نو ما ته پیدا دی چې چا ته به کور میلاو شي. دعاګانې به راته کوي، تاسو ته پیدا دی چې هغوی کومه دعاګانې کوي څونه خوشحالي به هغوی راځي. نو تاسو ما سره په دې کې مکمل شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته رقمال او ډیره زیاته طاقتوره او ذمه شانه وظیفه ده. د سورة اعراف یو آیت دی. بس تاسو دغه یو آیت ووایئ او بیا په الله پاک باندې کلک یقین وکړئ. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به د خپل کور خاوند کوي. محترمو، الله پاک به درله بیل کور درکړي، بیل کور په ایمان مذهب کې ژوند به یې تېر کړي. په ګڼ کورونو کې کوم جاینټ فیملی ده دومره ګران ژوند تېرېږي به کې خلک په ایمان تنګ شي به کې د خپل کور به د الله پاک مالک کړي په ایمان چې جماځي به کې. دغه رنګه محترمو څونه ملګري تاسو سره خواوشاته دي هغوی سره هم شیر کړه چې هغوی هم دا وظیفه وکړي، هغوی هم د خپل کور مالکان شي. محترم په خپله په دې وظیفه باندې موږ تجربه کړې ده چې څونه کوو الله پاک راله کور سیوا کوي، الله پاک راله خپل ځای راکوي، د خپل ځای مالکان کوي. دغه رنګه څومره خلکو ته ښایو، تاسو کمنټس وکتل څومره خلکو ته ښایو الله پاک د هغوی هم انتظام کوي. ځکه په دې آیت کې په خپل الله پاک وایي چې زه له کور ورکوم، په خپل دې آیت کې الله پاک زه له مال او دولت ورکوم. مولا الله پاک زه کور درکوم ته پکې شک کې، الله پاک زه له مال پیسې ورکوم نو ته پکې شک کې نه شک مه کوه. بس وظیفه کوه، وظیفه پرېږده مو او دې ته وظیفه ویله کېږي چې مسلسل یې ته کوې نه پرېږدې او هغه یې پوره کوې څو پوره الله پاک ستا کار نه کړی. الله پاک سره تعلق دا محترمو سازول پکار دي. انشاءالله بیا تماشا کوه چې الله پاک تعالی څنګه خپل کور درکوي، څنګه له پیسې درکوي، څنګه له ګاډي درکوي. خو کار زموږ نه دا وران دی چې موږ یقین نه کوو. او سړی که یو ذکر لږ معمولي وکړي بیا موږ خفه یو چې لږه قصه ډېره اوږده کړله. نه، دې لپاره کوي چې ستا یقین نور هم مضبوط شي، نور هم مضبوط شي، نور هم ستا یقین مضبوط شي. یاد ساته محترم وظیفه خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. انشاءالله ډېره زیاته لویه فایده وي. آیت داسې دی د هغې نه مخکې به تاسو ورځ وکړئ چې یو شپېرې به درود شریف ووایئ. د هغې نه بعد به تاسو 2 رکعته نفل وکړئ. 2 رکعته نفلو ترتیب به داسې وي چې تاسو به سورة الفاتحه ووایئ او د هغې نه بعد به سورة الکافرون دا به 11 پېرې ووایئ. قل یا ایها الکافرون به 11 پېرې ووایئ او بیا به د هغې نه بعد تاسو سورة الاخلاص په 2م رکعت کې دا به 11 پېرې ووایئ، سلام وګرځوئ او بیا به د هغې نه بعد د آیت تاسو تلاوت کې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د آیت هم تلاوت کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض او په تحقیق سره منګه تاسو له زیدر کو بزمګه کی منګ تاسو له زیدر کو بزمګه کی تاسو له من کور در کو تاسو له منګه زمګه درکړه وجعلنا لكم فيها معايش او تاسو له من کار کا سب در کو پیسې هم درکړه دولت هم درکړه روزګار هم درکړه درلا نوکریم درکړه قلیل لما تشکرون لک کسان شکر وباسي. نو آیت مطلب هم دا چې الله پاک وایي چې موږ د هر کله کورونه ورکړل ځمکې مړ ورکړلې او موږ له کار کسب کاروبار روان کو پیسې مړ ورکړلې. نو آیات تاسو تلاوت کړئ ان شاء الله پاور دا تاسو ګورئ. محترم نن چې کومه زموږ وظیفه وه نو هغه د سورۃ اعراف د یو آیت مبارکه وظیفه وه. تاسو لومبي کې یو شپږ درود شریف وایي او بیا د آیت وایي 153 پیری یو سل 53 پیری د آیت دا وایي او بیا د هغې نه بعد محترم بیا د هغې نه بعد یو شپږ درود شریف وایي او بیا دعا وکړئ. دعا داسې وکړئ چې خلک ستا په دعا باندې قسم الله زارې ورته وشي یا مطلب ګوته به خوله شي ورته لکه دومره ناشنا دعا کوې د یار یا الله پاک نه خپل ځان لپاره کور وغواړئ روغ صحت وغواړئ مال و دولت وغواړئ اسباب ته مه ګورئ اسباب الله پاک برابروي. کوشش وکړئ د زړه نه محترمه دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک بدله پر سیټ اپ دا برابر کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.